السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د یو ورور د یو اعتراض را لګلې دی، وایي یو ملحد اعتراض کوي چې دا مولیان وایي چې قرآن کریم کې د هرې مسلې حل موجود دی، نو کرونا وایرس حل دی وښایي که نه. نو روزانه قرآن کریم چې دی د رشد و هدایت او د احکاماتو کتاب دی، نه چې د میډیکل کتاب دی. داسې یو اعتراض ملحدین بل هم کوي، نور هم ډېر بلاها اعتراض کوي. او دا اعتراض هم کوي چې په قرآن کریم کې د هغه انبیاء کرامو ذکر ول دی کوم چې په جزیرة العرب کې راغلي دي. نو موږ ورته وایو چې قرآن کریم، هغوی له موږ دا جواب ورکوو چې قرآن کریم د انبیاء کرامو د تاریخ کتاب خو نه دی که نه. قرآن کریم د رشد و هدایت او د احکاماتو کتاب دی. موږ چې وایو چې قرآن کریم د هرې مسلې حل بیان کړی دی، هغې وجه دا چې اصول یې داسې بیان کړي دي تر قیامته چې څونه مسایل راځي د قرآن کریم شرح احادیث او فقه کړې ده. د قرآن کریم د تفسیر د یو آیات تفسیر به یا بل تفسیر کړی، یا به د قرآن کریم د آیات تفسیر احادیث مبارکه کړي وي، یا به د قرآن کریم تفسیر صحابي کړي وي، یا به د قرآن کریم تفسیر تابعی کړي وي، احادیث به کړي وي. نو تر قیامته پورې داسې مسله وښوي چې هغه مسله نه وي پیدا شي، جدید مسله وي او قرآن حل نه وي بیان کړی. باقي دا خو د میډیکل خبره ده، او د میډیکل چې څونه د باندې کار کوي هغه کیږي. البته موږ سره اسلامي طب نبوي صلی الله علیه وسلم موجود دی، او هغه کې دا اصول بیان شوي دي چې د هرې مسلې حل موږ له بیان کړی دی. خو نن سبا وخت کې خو تاسو سوچ وکړئ، ټول خلک په انګریزي دوايانو باندې ایمان او یقین لري. طب نبوي صلی الله علیه وسلم او د کرونا وایرس په باره کې د شیخ الاسلام تقی عثماني صاحب حفظه الله خوب موجود دی چې د الله محبوب یو نیک انسان لا په خوب کې راغلی او شیخ الاسلام صاحب هغه وظایف ښودلي، ما په خپله ما وظایف کړي وو. هغه که تاسو سوشل میډیا باندې وګورئ هغه اوس هم موجود دی. او ما ته خپله چې څنګه ما هغه وظایف وکړو، ما کول ما له یعنې ووایه چې الله رب العزت مې هغه دغه ختمه کړه مسله. ما له خپله د کرونا ډېره سخته مسله وه، ډېره خطرناکه مسله وه د کرونا. نو زه خپله الله رب العزت ورسره ښه کړی م د هغه وظایفو د برکته. نو دا خبره د دوی غلطه ده چې هر څه ما له قرآن کې وښیوه. قرآن کریم د اصولو کتاب دی، اصول بیان کړي د دې اصولو شرح څه کړې ده، احادیث مبارکه وکړې ده، او دغه شانته کې فقه کړې ده. نو اوس ته یو مسله وښیوه چې په جاز کې مونځ کېږي که نه کېږي، موږ د مسلې حل بیان کړو. که فرض مثال په ټلیفون باندې ښځې له طلاق ورکول کېږي که نه کېږي، په نکاح پې کېږي که نه کېږي، دا جدید چې څونه معیشت دی او جدید ټکنالوژي ده، دغه شانته کې دا څونه دغه چې د ټولو حل لارې قرآن حدیث بیان کړی دی. موږ به الله انشاءالله د اسلام د اصولو نه ښیو. خو دا خبره غلطه ده ستاسو چې تاسو یو چار څه ماله قرآن کې وښیوه، دا خبره غلطه ده.